بسم الله الرحمن الرحیم نننی خپرونې سره زه یم سید کبیر الله شاه. خبره اتره به کوو افغان کډوال حوالې سره. افغان کډوال 31 اگست چې کوم دی نو دې ته اخرنی ډیډلاین ورکړی دی. 1 ستمبر نه په دې باندې چې کوم دی نو قانوني کاروایی شروع کیږي. دا وخت ما سره سابقه ام پی ای چې کوم دی نو شګفتا ملک میډم موجوده ده، هغې سره به خبرې اترې کوو. میډم دا راته ووایي چې د افغان کډوال روان دي، خو د هغې یو ګیله دغه ده چې یاره مونږ خو روان یو، خو مونږ دې په عزت باندې لاړ شو. زموږ حکومتي چارواکو ویلي چې مونږ دې له به ځینه ټاکو، په دغه ځینو کې به دي که شپه پرې راځي نو شپه به کوي. څه به وایي په دې باندې؟ ګورې دې کې زما په خیال چې زموږ افغان وروڼه خویندې چې دي د هغوی چې کومه ګیله ده بالکل جایزه ده. افغان چې دي دا زموږ ټول وروڼه خویندې دي، زموږ یوه ژبه ده، یو کلتور دی، پښتانه یو. او ما په خیال پښتانه زیات په دې خبره پوهېږي چې کله ته د زنانه بې کوره کې زموږ پښتنو خپل یو هغه دی، نو د هغې باندې داسې په اسانه تاسو نشئ کولی چې په یو دوه ورځو کې تاسو هغوی ته ووایئ چې تاسو د کور وځئ. جی. د ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې دوی کوم پوینټس خبره کوي، نو دا دوی هر ځل وایي چې موږ هغوی ته پوینټس، خو که تاسو هغه پوینټس وزټ وکړئ نو هلته کې د زنانو دپاره د واشروم تنظام نشته دی. بیا زنانه چې هلته کې ستوګ نه کوي نو هغوی دپاره څه د پردې سیسټم نشته دی. اوس پښتانه دي، په پښتانه به د خپل سړي خو به زه بیا هم ځان ته یو طریقې کار جوړ کړي، په ځمکه به څملي. د زنانو د ماشومانو ډېره زیاته مسله ده، ګرمي ډېره زیاته ده. بیا د دې نه علاوه که موږ وګورو چې دلته کوم پښتانه زموږ افغان وروڼه خویندې دي، د هغوی دلته کې کاروبارونه دي، جی. د هغوی دلته کې کورونه دي، د هغوی دلته کې ډېر زیات، ځکه چې موږ که وګورو نو زیات وخت د هغوی دلته تیر شوی دی. نو دا څنګه کیدی شي چې ته به هغوی ته څو ورځې، اوس که موږ د خپل ځان خبره وکړو نو موږ داسې کولی شو چې موږ خو په میاشت کې هم خپل ځان نشو راټولولی، که موږ ته خدای مکه څوک ووایي نو انسان د خپل ځان ته سوچ وکړي. دا ډېر غیر انساني عمل دی او دا ډېر غیر جمهوري او غیر سنجیده رویې دي چې کوم حکومت کوي. په کار دا ده چې هغوی ته ټایم ورکړی شي او هغه خلک چې کوم ایلیګلي یا د دې مطابق هغوی سره ډاکومنټس ني، هغه طریقې کار په کار دی چې هغوی فالو کړي. خو چې کوم آلریډي لیګل دي، ودونه د هغوی دلته شوي دي، بچي د هغوی دلته دي او د 40-45 کالو نه هغوی دلته دي، نو هغه د دې وګړي دي، هغه د دې خاورې دي. نو دا ما په خیال چې دا خو مونږ، زه خو سټرونګلی کنډیم کوم چې دا طریقه کار کم حکومت کوي. او چې کوم پوینټس دی جوړوي نو په کار دا ده چې دی خو په خپل اول وزټ وکړي چې هغه پوینټس خو مونږ په خپله کتلي دي چې کوم طریقه کار. او په ګاډو کې لکه داسې خو خلک هغه مونږ د څاروو خبره کوو، هغه هم څوک په ګاډو کې داسې نه چې کوم چې د انسانانو سره کوي. نو هغه خلک خو آلریډي ځپلي شوي دي، هغه خلک بې کوره دي، هغه خلک د ملک هغه حل دی چې هغوی د بچو د تعلیم مسلې هلته ډېرې زیاتې دي. نو چې کله خپل ملک کې هم دا حل دی او بیا د ګاونډي ملک چې دی هغه هم تاسو سره داسې ایشوز یا داسې قسمه فیصلې شروع کړي نو دې سره یقینا چې انسان چې دی هغه مایوسه کېږي او هغوی ته ګیلې راځي. میډم دې نه مخکې هم دې له تاریخ ورکړلی شوی د مرکزي حکومت اړخ نه زموږ صوبایي چې کوم وزیر اعلی او علي امین ګنډپور صاحب هغه ویل چې زه د خپل صوبې نه نو باسم. اوس چې کوم دی نو دوباره چې کوم تاریخ ورکړلی شو نو اوس زموږ د صوبې وزیر اعلی وایي چې دې لاړ شي. مخکې ولې نه ویستل چې اوس یې وباسي لګیا دی؟ ګوره ما په خیال چې وزیر اعلی خو دومره سیریس اخیستل نه دي په کار، هغه خو دغه ډرامې دي دوی کوي چې څه دپاره راوستي دي. زما په خیال د هغه خو دغه منډیټ هم نه دی چې دا کومه خبره دی کوي. اول خو دې په دې سوچ وکړي چې زه به کومه خبره کوم، کوم د وفاق دی او کوم د صوبې دی. او که د صوبې نه دی وایي چې نه دي ویستل غواړي نو په کار دا ده چې بیا په دې خپله خبره ودرېږي. نو د هغه خبره خو ما په خیال چې سنجیده بالکل موږ نه الو داسې. څه به وایي دغه افغان کډوال هم دغه ګیله کوي چې یاره زموږ د بچو تعلیم دی، چا پکې د نهم اګزام ورکړی دی، چا پکې د اتم ورکړی دی، او ماشومانو سره هم زموږ په بوډ بازار کې خبرې کېدې چې یاره مونږ له پکار دي چې حکومتي چارواکو له پکار چې مونږ د 10م اګزام ورکړو، هغې نه بعد دې لاړ شو. بیا په بوډ بازار کې تقریبا 6000 تعداد د دوکانونو دی، هغه د افغانیانو دی جی. او هغې پرون همدغه ماته په بوډ بازار کې ویل چې یاره دا بوډ بازار چې آباد شوی دی نو دا د افغانیانو آباد کړی، دا شاړې وې. دې ته مینی کابل بازار ویل کېږي. نو څه به وایي میډم؟ هغې ډېر په خفګان باندې ځي. ګوره جی داسې ده چې دا بالکل صحیح خبره ده. ما خو تاسو ته ووایي چې یو انسان د خپل ځان سوچ وکړي چې د هغه کاروبار وي، د هغه کور وي، د هغه بچي وي، نو موږ د خپل ځان ته سوچ وکړو چې دا به څنګه کېږي. اوس دغه خلک چې کوم دي تاسو صرف د بازار خبرو کا لکه ټول پښتونخوا سه چې ټول ملک دغسې آباد دی، دغه خلک په کاروبار کې هم تکړه دي، دا خلک نور هغه چې کوم دي په هغې کې هم تکړه دي. تاسو د بوډ بازار خبرو که دغه ټول بازار چې دی هغې آباد کړی دی، نو اوس دغه بازار کې تاسو د هغې هغه کاروبار وګورئ.
دا څنګه کیدای شي چې دی به لکه دا هر څه مطلب دا دی چې دا به دی هر څه د نیم په نیم هم نه دا به دی لکه نقصان په ویډیا باندې ورکوي بیا تاسو ګورئ چې موږ د دې نه مخکې وکتل چې دی کله داسې فیصلې وکړي نو دغه افغان زموږ وروڼه خویندې چې دوی خپل سامانونه راوړه او په هغې کې نیم په نیمه زموږ دا خلک لکه بیا دې لم تلل چې هغه سامان دومره ارزان ځکه چې مجبورې شي زموږ چې خلک کم شی غلطه فایده وچتوي. پوره غلطه فایده مو چتوي او یو شی چې تا په 100 روپۍ اخیستي او هغه ته بیا په 20 او 30 روپۍ خرڅې نو دا خو ډېر زیات ظلم دی یو خوا خو هغوی باندې سخته ده تکلیف دی بل تاسو د ماشومانو خبرو که په افغانستان کې تعلیم کم دی هلته کې خو هغوی جنکۍ سکول ته نه پرېږدي هغوی ماشومان یې یونیورسټۍ ته نه پرېږدي اوس دغه خلک چې الریډي دلته سبق وایي نو دا خو ما په خیال انټرنیشنل یو هغه دی دا داسې نشي کېدی دلته کې هیومن رایټس موجود دي په هغې ته پکار دی چې په دې باندې اواز پورته کړي چې دا غیر انساني عمل دی او غیر انساني عمل چې دی هغه کله هم داسې په اسانه باندې نشي هغه کوي اخرنی سوال میډم کومه چې هغه افغان حکومت چې کم دی نو هغې له تاسو د خپل اړخ نه څه پیغام ورکوئ چې افغان کډوال ځي نو هغې له دې څه وکړي ګورې ما په خیال افغان خو هلته خو حکومت شته دی نه خو چې دا کوم حکومت د بده مرغه دی زموږ خو به دا خواست دي چې په کار دا ده چې دوی ته اوس حکومت او ټول اډمنسټریشن او ټول هر څه د هغوی په لاس کې دي نو په کار دا ده چې دوی کم از کم اولنۍ پریورټي د تعلیم ده تعلیم چې دی که دا ماشومان تعلیم وکړي نو دغه افغانستان راتلونکي روښانه مستقبل وي که دا ماشومان تعلیم ونه کړي او دا بې تعلیمه لوی شي نو دغه افغانستان فیوچر به سي د دغه افغان کډوال چې کوم دلته شوي دي دا به ټول عمر دغه شان په یو ملک او په بل ملک کې ګوره خپل ملک چې هر څه هغه خپل ملک نو په کار دا ده چې د دوی کومې رویې دي د دوی کومې پالیسۍ دي نو دوی اوس په حکومت ناست دي دوی اوس د صدر کورم نیولی دی او دوی اوس چې کوم مراعات دي د حکومت هغې هم نیولي په کار ده چې دوی دا خپلې فیصلې خپلې رویې چې دي دا تبدیلي کړي دا پازیټیو کړي او د عوامو ریلیف چې دی هغه سنجیده والي ډیره مهرباني میډم چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکو ګرانو کتونکو تاسو د میډم خبرې اترې واورېدې د افغان کډوالو حوالې سره دا و زموږ نه پروګرام د بل پروګرام پورې مالو زما ټیم له راکې اجازت د لوی الله په امان